نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل صحیح بخاری کی حدیث ده 3196 نمبر حدیث 3196 رسول الله ویل من اخذ شيئا من الارض بغير حقه خسف به يوم القيامه الى 7 ارضين کله چې څوک د چانه د زمکې یو حصه ونیسي لږ ځای ونیسي الله سبحانه وتعالی به په دې وواړو زمکو کې هغه دننه کې مطلب ښکته به پکې وټومبي اوس د یو انسان سوچ کوي که چېرته یو خانک خاورم څوک د چا په سر باندې کیدي او په یو ځای کې ګزار کي دا څومره په تکلیف کې چې تا الله سبحانه وتعالی په زور باندې په دې وواړو زمکو کې هغه دننه کوي په دې وواړو زمکو کې د هغه دننه کوي او ښکته کوي دې پکې د دې نه خو بله غټه سزا نشته دی دا خدا ده چې د دې بل حدیث نه معلومیږي دا هم صحیح بخاري کې دی 2452 نمبر حدیث دی رسول الله سعید بن زید فرمایي هغه وایي چې قال دا وایي سمعت رسول الله صلی الله علیه وسلم ما د الله د رسول نه واورېد یقول چې ویلي من ظلم من الارض شیئا طوقه من 7 ارضین یو سړی د هغه د چانه د ځمکې لږ ځای ونیو لږه حصې ونیوله د ده دا جسم او بدن به الله سبحانه وتعالی دومره غټ کړي چې دا کم وواړه ځمکې دي دا به په دې غاړه کې واچوي د ځان سره به ګرځوي اوس دغه انسان سوچ کوي چې هغه 100 او 80 مرلېزې نیولې د خور حصې نیولې یا دغه شانتې د یو ورور حصې نیولې او په هغه باندې خپله خېټه وراچولې او ستا د دنیا خو دغه د انسان چې ډېر عمر شي 80 کاله شي زه تېر شو ختم قصه ختمه خو د هغه ابدي ژوند دپاره بیا ته څه کوې ته دا طاقت لرلی شي چې د ځان سره یو 4-5 دړی هغه یو پیټه وګرځي په شا باندې نشي لرلی دا طاقت چې الله سبحانه وتعالی ستا په دې غاړه کې دا ټولې ځمکې در واچوي او دغه شانتې په دې باندې ته په تکلیف باندې د خلکو په منځ کې ګرځي نو دې وجې نه نبي صلی الله علیه وسلم بار دغه وعیدات کړي چې د امت له پکار دي خپلو خویندو ته هغه حصې ورکړي او دا په صحیح طریقه باندې تقسیم کړي د دې تقسیمات په صحیح د ځینې احادیث نه معلومیږي چې الله سبحانه وتعالی به د دې خاورو دغه کومه د چا نه چې کومه ځمکه نیولي همدغې ډیري ته به یې کښېني چې اوس دا خاوره وشماره د دې د ذلت دپاره به ورته الله سبحانه وتعالی وایي چې دا خاوره وشماره اوس چې تا را پردۍ ځمکه نیولې پردۍ څیز دې نیولی اوس دا وشماره د دې حساب اوس ولګوه نو الله سبحانه وتعالی دې وکړي چې موږ ټول وروڼه بې خاص کر زموږ پښتانه هغه له دې کار نه لاس واخلو د چا چې راسره کومې حصې کېږي کومې ځمکې راسره کېږي هغه ورته باید موږ ورکړو داسې نه چې سبا د الله سبحانه وتعالی مخې ته شرمېدلي ولاړ یو سرښکته ولاړ یو الله